نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2,000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نور فتح هم شروع وي. د روم چې کم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهان و هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لیږم او هغلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لیږم او هغوی وجني. تاسو د 2,000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی دا آخري موقع د ماله راکه، دا موقع ماله راکه. زه درله شام خو پرېږده ووي مکه او مدینه ته هم خالي کومه. ته دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه. دیارجان ورته ووي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 60,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 60,000 کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غساني کوله، دا یې مشر و. نو 60,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړ او په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، وی زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ماله مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 2,000 کسان یو، زه څه وکړم ماله مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو، مدینې منورې کې مورچې جوړو. شام پرېږدو وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو، مدینه منوره کې مورچې جوړو، هغه سنبالو، هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته یې وي کښېنه کښېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې موږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله. د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروستو بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به موږ ختموي، موږ پسې به دلته ګرځي، زموږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمانډ په دغه وخت کې کو، د فوج مشر دی و. امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، خو د فوج کماندانی او مشري چې ده د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې.
نو ابو عبیده رضی الله تعالی خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لګه مشوره خو راکه ته ولې خاموش ناستې کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډېر خیر اچولې ده ته ولې مال مشوره نه راکای خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته او فرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده خو مسلمانان وای چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زم د دوی مطابق خبره کوم ورنه زما رای دا نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل نه مال به مشوره راکای وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت تی وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دا چې په دې ځای کې پاتې کېږو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې وی ځکه دلته غیر چاپیره باغونه دي دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیز منډه وي زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیز دي هغې چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغې فتح نشي موندلی زمونږ آسونه چې داسې د لرې نه راخوشي کې او راشي نو دوی فتح مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا پرې د بل طرفه راتاو شي زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ آسونه نشو ځغلولی ګیر چاپېره باغونه دي ستا سره رای ده زما رای دا ده چې دا ځای به پرېږدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو اسونه بس غلو چې څه کېږي او خواته دریاب هم دی نو اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایلی ستا مشوره ډیره ښکلې ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی ته او عبد الله رضی الله تعالی ورکو ویلاړ شه دا خط مدینی منورې ته عمر رضی الله تعالی ورسوه چې مونږ باندې لس لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2,000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبد الله رضی الله تعالی ورکو عبد الله رضی الله فرمای ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیمو عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو وی چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده وشو چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو ما ورته هېڅ ونه وی خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی مونږ صرف 2,000 کسان یو څه وکړو وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایل وی څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغې 2,000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبدالله رضی الله تعالی د خالی فسار باندې روان شو اوخته وختم د خالی فسار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دا ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مې رالو چې ډېر اوږد مزل له شام ته روانې او غزا له روانې کېدی شي اړو دوباره ژوندی رام نشي راشه د نبی علیه السلام د روزې خو لږ زیارت وکړه که نه دا به د آخري زیارت شي د نبی علیه السلام د روزې وي اوښ مې راتاو کو
راتو کو رالم د نبی رسول الله روزي خواله وی چې رالم الته کې علي رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی الته دي وی علي رضی الله تعالی راتو فرمایل چې سره رالي ځان رسو شام ته الله ما ورته وی چې علي شام ته زما خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی رسول الله د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غون ته سړی موجود دی داغه نه دعا واخله ما ورته چې هغه ته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی رسول الله د روزي په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی عنہ سوچت کړو وی دعای شروع کړ علي رضی الله تعالی عنہ سوچت کړو وی دعای شروع کړه چې الله د نبی رسول الله والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زه تا ته د رسول وسیله کوم زه تا ته د پیغمبر وسیله کوم هغه پیغمبر درته وسیله کوم کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی وو او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته خطا معاف کړی وه زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لګلان کا سفر ته لګلان کا او دا سفر ته آسان کا په دا دعای وغوښته وی علي رضی الله تعالی فی امین وی چې دا دعای وکړه کنه وی علي رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې عبدالله الا شب ځان رسوا اهل بیت درته دعا وکړه د نبی سلام خاندان درته دعا وکړه په دلاره آسان ځان رسوا عبدالله رضی الله تعالی فرمایي وی د هغه طرفه د شام نواله د مدینه پورې دا سفر می په یوه هفته کې کړی و او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر مې وکړو د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې دو وی زه هلته شام ته رسېدلی وم د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی مې د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د 2 نیمو ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره اهل بیتو په دعا سره به هر حال زه چې هلته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکو چې هغه ته مې ورکو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلی دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځای ځان مه وجنئ صحابه کرامو چې دا خبر واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم فوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی هلته تللی و 15,000 کسانو سره دی راوغوښتو وی لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځئ ځان له مدینې منورې ته موږ ته شام پرېږدئ په لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغې چغې ووالې البراز مخې ته روزئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورید کنه توره راواغسته استه وخت داغه مطلب دا چې د جنگ لراغه نو چې د استه وخت او د ورله مخې ته وته دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل شونډان بوین کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی توري تلاش کو داسې راويسته وایړه چې تورې واړه نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وای گزار ونه کې ز جنگ لنیم راغله روغله راغله ما نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایي وای وسوایي عزت دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ مونږ 10 لاکه او تاسو 2,000 ولې ځان وجنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه تو فرمایلی څه خبره پوره شوه وی او یو زما خبره واوره موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشئ ایمان راوړئ سلامت پشئ زموږ نه خلاص یې ایمان راوړئ هغې ته نه ایمان چېرته راوړي چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سله کوو وی ښه دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې چې ټیکس پتې اخلئ جزیه پتې اخلئ ټیکس په اخ ورکوي هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر موږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ ګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه
دا درې خبرې دي بل څلورمه خبره پکې نشته. جبیله ابن سیم غسانی ورته وایي ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وي خپل 10 لاکه پوج به مخې ته نه وباسئ په 10 لاکه پوج به نه بلسئ هغې طرف ته عرب دي موږ ته دا 15,000 کسان چې راغلي دا عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبیله ابن سیم غسانی دا 15,000 کسانو دم عربو وی هغې طرف ته هغې عرب دي موږ سره هم دا 15,000 کسان عرب دي وسپنه په وسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي دا 15,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبیله ابن سیم غسانی 15,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2000 صحابه کرام زنانه وی هغه د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیان هم تللي وي غزا کې دوی سره خپلې بیبیان هم وي او په هغې غونډۍ ورته صحابه کرام کېنولي تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولي خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا خو ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي نو یې څه وکړمه هغې 15,000 دي مونږ 10,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تختی یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تختی یو مسلمان به د 2 کافر مقابله کوي هغه 15,000 مونږ 10,000 ما 15,000 ته 10,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد ابن ولید وی زما امیر یو خبره دی بالکل منم خدا رای دی ښکلې نه ده نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي خدا کار دی ښکلی نه دی په دې زه نه یم رضا وی ته څه وایي خالد ابن ولید وی ګوره هغې 15,000 مونږ 10,000 مونږ به نن جنګ وکړو دغه 15,000 به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له به بیا جنګ کېږي نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لاکه نور روباسي نو موږ خو سبا جنګ نه شو کولی ستړي یو که نه زمونږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک دې ووجل 2 لاکه نور ووجل نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی نو 2 لاکه به نور روباسي وی زمونږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګای دا به در کومې پورې ته جنګای الله ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل نو ته څه وایې څه وکړم زه ته راته ووایه وی زما رای دا ده چې د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دا ده د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 15,000 زما سره به 10 کسانې ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی داسې خو نشي کېدی ته څه کوې د عمر رضی الله خط یې نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته وفرمایل وی که زه د نبي علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نو اول به دې په خپله شهید کېږم زه به دې مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد ابن ولید ته ډېر جذبات دي دا فیصلې دي د جذباتو دي چېرته 15,000 او چېرته 10,000 کسان چېرته 15,000 او چېرته 10 کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو وی ای ابو سفیانه په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي دا دې اوس څه د بوزدلۍ خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله تعالی ته فرمایل په د بوزدلۍ خبرې نه کومه خو چې خامخا د 15,000 کسانو جنگ کوي که نه نو په 10 نه په 15 کسانو یې وکړه په څو یې وکړه نو یو تن به د 100 تنو په مقابله کې راشي د 100 تنو مقابله کې که نه هغه 15,000 او دوی 15 کسان نو یو مسلمان به د 100 کسانو مقابله کوي خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیام خو چې تاسو وایئ 15 دي جو زه 15 به بوځم نو اوبه راله ښکته نه راوړه وی 15 به بوځم نو لاندې کمره کې به جګ او ګیلاس دي 15 به بوځم نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره 15 صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته څو کافر دي 15,000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه وی ما پسې به تر هغې پورې نه راځئ چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نه یم یا ګرفتار شوی نه یم ما پسې به نه راځئ
چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 80,000 کې 80 کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به مو وایي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقع ته ورستو وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وځي چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای وینه بځای وی ټیک دا چې داسې د ماښامي دا خړای خورېده که نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه داسې ستړی ستومانه په اس سور دی را روان دی اساس صحابه کرامو سره دي چې د صحابه کرامو خواله راورسېدل که نه چې ځان سره ملګري وشمارل صرف 20 کسانو سره 20 کسان څو صحابه کرام ورکو 40 تنه 80 صحابه کرام به بوستیو که نه 40 صحابه کرام ورکتي صرف 20 تنه ورسره رالو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه داسې اسمان ته وکتل او ډېر یې وژړل ای الله زه به تاله څه جواب درکوم چې ته ما ته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو ډېر یې وژړل ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی ابو عبیده ما له 100 تنه قربانۍ والا پکار دي 100 تنه قربانۍ یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم ما له 100 تنه نور راکا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ګوره ته ډیر ستړی شوی زه په خپل ځم وینا ته باندې یم زه ځم ټول ورځ جنگ کړی دی خو زه ځم 100 تنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چې لاړو الته ورسېدو نو چې اوی قتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي 80 تنه 100 تنه کافر مردار کړي دي 15,000 تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی دا د الله امداد و 80 تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېر خپل مرګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته 10 صحابه کرام شهیدان پراته هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زموږ دا شهیدان هلته ورسوئ دا یې واپس کړو اوس 100 تنه دوی سره 10 تنه شهیدان شوي 100 تنه ورک دي 10 کسان ورک دي که نه په 80 کې 10 خو دا شو 10 ورک دي وی زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات پکوم ځان سره ملګري روان کړه وی زه چې په کافرو حمله کوم روان دي په دې کې نو تر غوږو شو داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وای قتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د مرګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تللی وای مونږ چې هغه کافر په منډه شو مونږ پسې وروستو روانو هغه په دې دشتو کې ځغلول په دې دشتو کې هوته نور هم ډېر شي مردار کړي دي وی ښه نو چې وای شمارل هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو 100 تنه ورکتي 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ دا ډېر عجیبه صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر مو د یو ځل د کافرو پهلوان د یو طرف تر کافرو پهلوانو د پخپلم پهلوانو هغه 80 تنو د یوازې مقابله شروع کړه د زرار ابن ازور رضی الله تعالی په 80 تنو کې چې شل پهلوانان مردار کړو هغه 40 تنه او تختیدل داسې پهلوانو او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وطن کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وته زغره مره به نه چولا چاته تاسو کو زغره خو نه چینو دا کمیس ولې وباسي دا زکه وباسما اسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به زغره چرته دا ونه چې د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته ښه ډاډه راباندې راځه دا بربند ځکه وځم چې دا کافر راباندې خبر ډاډه حمله کوي داسې خو عجیبه توکل والا صحابي دومره بهادر صحابي و 4,000 گرفتار شوی الله ژوندی را آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازور رضی الله تعالی نو دې پکې هم گرفتار شوی و چې راغی دی خالد ابن ولید ډېر وژړل 15 تنه صحابه کرام مې اوس هم گرفتار دي سبانۍ ورځ شوه
دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه 15,000 کسان رانه وجلی دي. دیارجان ډېر څه غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي. نو یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی. نو وی څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه نه کس ولا مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه یې وجني دوکه ورسره وکړه. دیارجان وی دا ټیک ته دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. هغه راغی چغه یې وویله نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ویل وی زه یم وی ستا څه نوم دی؟ وی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی. ستاسو د فوج مشر څوک دی؟ وی خالد ابن ولید وی هم دغه یادوم هرقل بادشاه وی چې موږ دغه په لاس روغه کوو. خالد ابن ولید وی زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي؟ وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه. خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه. نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کوي یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کوي یا به خپل 15 ملګري زما دی روان شو دغه کافر سره روان دی اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو لس لاکه پوش پروت دی که نه چې د کافرو پاټک راغی هغې ورته وي د اس نه راکوش شه مخکې دیارجان بادشاه ناست دی دا بېادبي ده چې ته په اس باندې ورځې راکوش شه ښکته. خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بېعزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بېعزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بېعزتي کوئ. دا زه جبیل الله ابن سهیم غسانی ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته ویل مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی؟ د جبیل الله ابن سهیم ورته وی او مونږ عرب د میلمه بېعزتي نه کوو. وی صحیح ده مخکې ځئ په اس باندې ځه دی پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وی راکوز شه وی نه کوزېږم تا سره میلمه بېعزتي کوئ. بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو وی اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بېادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې. خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړو هغوی ته وي دا اس راله دلته وتړه هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی. دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی. خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی. هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو. نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوج شانته لګو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانته روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی پوج ورته یو خوا بل خوا ګوري. دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه ده ته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه. خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله. دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته پخپله د ځان بېعزتي کوئ موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله. وی سره زمونږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېنې. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په مونږ کې موجود دي هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولی نه شي دا حرامه ده. نو خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ
په ځمکه کېناستو توره ځان ته داسې ټک والا وی دروله هغه دیارجان ورته وی پیسې به درکو او زه دا شام پرېږدی شامو پرېږدی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي وی کمې درته کړي دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجانه ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکئ وی نه در کوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان فوج ته آواز وکړ تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلې وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې فوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته و که نه په ریسټ یې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کېښوړم بیا به ما د دیارجان سر والېږي ستاسو د گورنر سر به ماړم بیا لوځولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوي سټ رانه وایي ګزار ونه کوي سړی خو زه ونیومه چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پې مین شو چې دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته را دننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کوو خوښ مې یې خالد بن ولید ولا د لاس ونیو داسې ولا ټیل وو د مسلمانانو د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلرې پیلې شوې وي هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه که راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې ولکړه وایي دا واله در سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه ته د کافرو هدیې نه قبلومه هغې بیا کې ملغرې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوه ته یې وي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم 15 کسان چې ما سره کوم ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کی راضی صحابہ اکرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر پا اللہ اکبر پا لا الہ الا اللہ او پا نبی علیہ السلام پا درود شریف سر پا لوڑ آواز بانی چغی شروع کری 2,000 صحابہ اکرامو آواز شروع کو سمر پا تیزی چغی شروع کرا یو روایت کی راضی وی حتی جوابته الجبال حتی دردی پر چی غرون ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز آواز د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي بیا درته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالی د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ آواز سره ته ذکر کولی شي په لوړ آواز سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی هغوی د الله اکبر لا اله الا الله الصلاة والسلام علی رسول الله دا په لوړ آواز وي 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړي دا یې وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نښه ورځې جنګ مه کوئ صلح ورسره وکئ کیدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نښه ورځې جنګ نه و یو ورځ جنګ وشو بیا نښه ورځې جنګ نه و مسلمانان دې خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوي جنګ بندي ده جنګ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنګ 2مه ورځ کېږي د جنګ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 15,000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو در نه پاتې نشي یو وي 2 لکه په ښي طرف ورځئ
دولا که په چپ طرف ورځئ 15,000 مخامخ ورځئ د یو طرف نه د بل طرف نه پرې راټول شئ او دا کم پاتې مسلمانان چې دي دا ووجنئ. مسلمانانو ته پته ولګېده نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کړو صحابه کرام. په خي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغې امیر زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ وګرځاو. هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته به وتو کمیس په ایستو هغه پهلوان صحابي. نو د خي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر رضی الله عنه زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه امیر مقرر کو. نو هغه طرف دو لاک کسانو دې طرف 15,000 کسانو. خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ مخې له ووتو مقابله ورسره داسې وکړه چې 2 لاک فوج پسپاک ویزغله په 15,000 کسانو باندې 2 لاک کسان وزغلول سیت مردار کړه سو تختیدل. خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو. کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې را دن نشو. کافر 2 لاک فوج پکې را دن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویلي زنانه د یوې غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو. کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانو ته راورسېدل چې زنانه خبر شوې چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته رووتلې. د دې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خور وه خولته ابن ازر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته رووته دا هم ډېره بهادره وه. خور ورور دواړه یو شان بهادر وو. لوړ له وړې راواغېستو لرګۍ او چې کوم مسلمان به په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پرې والې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاول به یې وي چېرته تښتی مونږ چاته پرېږدی مسلمانان. بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وی دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تیښته روان یې. زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کړو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ولې غیرت ورکړو وی دا ماشومان چاته پرېږدی مونږ چاته پرېږدی. خولته ابن ازر رضی الله تعالی لوړ اغوستی د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې پرې ولې ورتاول به یې په مسلمانانو کې غیرت راوستو نو مسلمانان بیا واپس شو. چې بیا واپس شو هغه 2 لاک فوج هغې ته هم شکست ورکو هغې ته هم شکست ورکو. بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو د جنګ 2مه ورځ وه ډېر جنګ وشو نو 4 لاک او 15,000 کسانو بیا شکست وخوړو. چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتی خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو. دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر څه غوسه شو. عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو فوج لېږم او واپس را تښتی څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وی د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي نو یو پهلوان په کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و. دیارجان ته وی داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو. دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی. دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ. دومره غټه تنۍ وه که نه صحابه کرام فرمایي وایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اس سور مونږ داسې غر راغی د ده مقابله بلا څوک کوي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی مقابلې ته څوک وځئ که زه په خپله وځم د دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه په خپله وځم. نو زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خالد ته مه وځه ده ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو. دا زرار ابن ازر رضی الله عنه درته ما تېره جمعه کې ویلي که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به وته قمیص پرې ورتاوه
کمیس په ورته وو وې ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي اسې نه چې دا وایي چې چېرته زغره اغوستې ده دوی زه وزم دم پهلوان دی زم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی اس ته وخت او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو خو دا د عربو عادت و چې دوو تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېره ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله دوه تنه به وتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه نو زرار ابن عزر رضی الله عنه مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانان هم تماشه کوي کافر هم تماشه کوي زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و چې ما به پې د تورې ګزار کو داسې زغره یې اغوستې وه چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله د اوسپنې زغره یې اچولې وه ما به پې د تورې ګزار کو یو کړنګ به یې کو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والی وې دنګو رانه نو ما چې به ګزار کو لاندې به لګېدو لاندې د هغه څه وزغره وه ما وایي چېره د دې سړي سره څه نه کېږي بره ورته ته نه رسې وخت هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کو چل مې دا شروع کو چې اس مې راوګرځاو او چې اس مې راوګرځاو مسلمانانو ته را په تېښته شوم چې را په تېښته شوم کافر خو دا ووایي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کو وی هغه راپسې م اس راخوشی کو زرار ابن عزور مخکې د پاس باندې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتي رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه نو زرار ابن عزور رضی الله یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا واګې نه دي دا کیزه په جوخته راوکاږله یعنې بریکې ورله وو او دی خو پسې شاته په تیز سپیډ کې را روان دی که نه نو زرار ابن عزور په دې خپل اس کیزه راوکاږله داسې جوخته او شاته یې نیزه داسې ویستله نیزه ویسته چې دی خو په سپیډ کې را روان دی او زه به ورته اس ډایرک ودرم نو چې دی راشي چې زه په دې خېټه کې به دا نیزه نه نوځي دا بیا ډېر سپیډ کې بیا خوابتې وتېږي نو چې زرار ابن عزر هم په دې اس کیزه راوکاږله او دا نیزه یې شاته داسې ویستله که نه او دی خو په سپیډ کې را روانو او چې د ده اس راورسېدو نو دا خو ډېر تکړه کافر و ډېر جنګي سړی و ځان یې ترې بچ کړو اسې په دې مرۍ کې ولګېد جو اسې مردار شو اسې مړ شو اسې ولګېدو او ده ترې ځان بچ کړو چې ځان یې ترې بچ کړو نو داسې راغی زرار ابن عزر رضی الله عنه ته دا کافر وایي وایي ته عربي او دوکه عربي سړی او دوکه دې وکړه ځان دې را په تېښته کو چل دې دا کو نو زرار ابن عزر رضی الله عنه او زه عربي او دوکه خو تا ته پته نه ده جنګ ته راغلی یې او الحرب خدغتون جنګ خو دوکه ده په جنګ خو کېږي په دوکو باندې جنګ مني او دوکه نه مني جنګ کې خو یې دوکې جنګ ته راغلی دغه کافر ورته وایي زه دوکه دې وکړم تا ته یې څه پیدا درکړه څه چل دې وکړه زه خو روغ یم څه چل دې وکړو دوکه دې وکړې چل دې وکړو نو زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چل وکړو نو اسې راته وکړو نو دی خو په اس باندې زرار ابن عزر او کافر خو بغیر د اسه ولاړو جو چې توره یې تاو کړه جو سټې تې ووه ځکه چې اوس خو پې زرار ابن عزر هم اوچتو که نه او دی لاندې و نو چې توره یې تاو کړه د کافر نه یې سټ ووه او چې سټې ووه راکوش شو سر یې ترې پرېږو چې سر یې ترې پرېږو د هغه چې کومه زغره وه او جامې وې او توره وه هغه هر څه یې ویسته او راوایغستل د ځان سره زرار ابن عزر دا به زما یي دا به زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې یو کافر مردار کو نو داغه ساز و سامان بم د دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان به بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې دغه سره سین نه د دغه مسلمانی نو زرار ابن عزر رحمه ته هغه سامان جنگ را واغستو ودا ما مردار کړه دا به زما یو ودا ستاده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ودا ستاده التک دیار جان بادشاہ خبر شو چې کوم سړی ته مسترګي غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلک ته دیار جان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو ودا سه او کوي کنه چې 1 لاکھ فوج په دی یو غونډي باندې کې نه او 1 لاکھ فوج په دی بل غونډي باندې کې نه او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری کنه دوی نه خبره یي نو تاسو به دا 2 لاکھ کسان په یو ځل په دی باندې غشي وروي دوی به نه خبره یي دوی به ځان جنگ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروي په یو طرف باندې په غونډي باندې 1 لاکھ کسان د شپې کې نه ولیو په بل غونډي باندې 1 لاکھ کسان کې نه ولیو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونه تیارول نه خبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه او د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې
د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې. دغې ته یوم التعویر ویلی شي. تعویر د عور نه د عور کوږ سترګې ته ویلی شي. یعنی 200 صحابه کرام په دغې ورځ باندې کوږ سترګې شو، یعنی سترګې ووتې. 200 صحابه کرام او ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو. خو بیا هم صحابه کرامو صفونه نه دي مات کړي. ګورئ ښه، بیا هم شکست نه تسلیم کړی، بیا هم صفونه نه دي مات کړي. بیا پای غونډو ته پسې مسلمانان وختل او هغه کسان یې مردار کړه، څه یې وزغلول، چا ویې وزغلول. په دې دوران کې چې ماښام شو په دغې ورځ باندې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فتح کوله. په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم، مدد دې کولی شم؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څوک یې؟ وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم، د دوی مولا یم. ښه چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي، زمونږ څنګه امداد کوي؟ دا جذبه در پکې د کم طرفه راله. داسې چل وشو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي. وی زمونږ دا پوځ چې راغی نو زمونږ د زنانو بېعزته یې وکړې، زمونږ د کورونو بېعزته یې وکړې. نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې دا پوځ رالېږلی دی او زمونږ ټولې زنانو دوی بېعزتې کړې. وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو. وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي. هغوی خو مې خبره ونه منله، په ستاسو په لاس ورته سزا ورکوم. وی څنګه؟ وی زه داسې کوم که نه، زه ځم دوی ته، دوی زما خبره مني، ځکه دوی پادري یم، د دوی مولا یم، زما خبره باندې ډېر یقین کوي. زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ، تیار ساتئ، او تاسو به زر اسونه راولئ، زر سوارو، او د دوی په خوا کې به هسې تېر کړئ، خو ګوره واپس پر راتښتئ، ګیر خو نه کي، هسې به اسونه د دوی په خوا کې تېر کړئ. وی خوا کار زما دی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو، هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله، خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي، ګورې د ځان خیال ساتئ. هغوی ته وي ښه، د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا او د دوی پادري وو، د ده په خبره یقین وکړو، هغوی ویښ ناست دي. په دې دوران کې نیمه نیمه شپه شوه، د اسونو د خپو اوازونه رالو، د اسونه راله، هغوی ځانونه تیار کړو چې به مونږ حمله کېږي. خو شپه وه، مسلمانانو خو اسونه هسې وزغلول، واپس رالو. یاره سړي خبره رښتیا وه، حمله وشوه، خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چلو شو. چې سار شو هغه پادري راغی، هغه مولا د دې عیسایانو، وی ما خو وی چې په تاسو به حمله کوي، خو هغوی خو در سره بل چل وکړو. وی څه چل وکړو؟ وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی، ستاسو د شا غاړې رالو په تاسو، او په دریاب پورې وتي، د شا غاړې یې ګیر کړي یې، د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي. نو مخې ته ورته هم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې هم شو، تاسو خو په منځ کې ګیر کړی. وی څه چل وکړو؟ وی ورشئ لاړ شئ پسې. مونږ خو ناشنا خلک یو، د روم نه راغلي، دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی، مونږ ته لار وښیه که نه، هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو، چېرته ډونګې غرق پکې نه شو، ګودر راته وښی د تېروتو، چې ده ورته د قصد غلط ګودرې وښولې، غلطې لارې ورته وښوي، او شابه دا لارې په دې باندې ځئ. په زرګاو پوځ چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو، خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو، غرق شو هلته کې. داسې انتقام یې ترې واخیسته، ښه داسې بدل یې ترې واخیسته. نو څه په دریاب باندې لاو شو، چې په دریاب باندې لاو شو، څلورمه ورځ شوه. اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه. د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل. خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې، هغه مشر و سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه، دغه په مشرۍ کې 9000 پوځ د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو. خو هغوی لاره خطا کړې وه، لاره خطا کړې وه، نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو. نو هلته عمان هم د دوی قبیله و، کافرو عیسایانو. نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده، خو تاسو له رالو اسلام راوړئ. هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو، تاسو خو زمونږ دشمنان یئ. نو هغې 4,000 عمانیانو کافرو په دوی مسلمانانو تورې ایستلي دي. نو مسلمانان 9,000 کافر څه وو 4,000. چې مسلمانانو پې شروع کړی دی چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي، هغه یې ټوله کړي، او د هغې سرونه یې په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي. او 4مه ورځ ده چې 9,000 پوځ د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد، د مسلمانانو امداد لا، او ټول په اسونو ناست دي او نیزې نیولې، په نیزو کې د کافرو سرونه دي. چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل که تاسو چېرته راغئ او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی. موږ عمر رضی الله تعالی په 2مه ورځ د خط رالېږلي یو،
چې ورشي شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو نو عمان ته رسېدلي وو نو هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 4 زره مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9000 نور پوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي په هر یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9000 پوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه پوج وزغلو 10 لاکه پوج وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولی شروع کړو صحابه کرامو دفن کولی شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4.5 زره صحابه کرام ته شهیدان شوي 4.5 زره صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4.5 زره صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نګرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ته که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي وو واقع به د ټوله بیان کړه تاسو هر څه هېر دي تاریخ درته بیانوم دې دپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 18,000 کسانو مقابله څو کسانو کړې وه 2,000 څو کسانو 2,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 2,000 صحابه کرامو او بیا د 18,000 کسانو مقابله خالد بن ولید په 18 کسانو کړې وه د 18,000 کسانو مقابله په څو تنو کړې وه په 18 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په پوج په ګس طرف لاړو مسلمانانو ته څو تنو ویشتل 15,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یوه جذبه وه دا نه و چې مونږ